الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، ستاسو قربا وکاس شاه ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم او د پروګرام ډیډلاین پېښور سره. په دې پروګرام کې زما کو هوسټ سینیئر صحافي اکیل یوسفزی صاحب ما سره په دې پروګرام کې ملګری. اکیل صاحب په خیر راغلی. مننه، خوشحاله اوسئ. ښه ګرانو کتونکو، زموږ د نن موضوع ولې سره ووایو چې د فاټا د مرجر نه وروستو وخت ډیر زیات وشو، نوی حکومت هم راغی او چې کوم تیزی سره کوم په زور او شور سره د فاټا مرجر هغه ډنډوره هغه پیټرو کړی شوی وو او هغه ډولکي ډنګول هغه شان تر اوسه پورې کار په عملي میدان باندې یا په ګراوند باندې هغه په نظر باندې نه راځي. هم دغه وجه ده چې نن زموږ دا خپرونه د فاټا د مرجر وروسته چې کوم وی فارورډ ده یا وی اوټ ده یا نیکسټ سټپ هغه څه دی، په دې باندې زموږ دغه موضوع ده. اکیل صاحب نن چې کوم پروګرام دی نو زموږ کتونکو سره هغه شیر کړئ چې کوم آل پارټیز کانفرنس غوښتل شوی دی د فاټا د انضمام وروسته چې کوم مسایل دي کومه اعلامیه ده، په دې باندې زموږ کتونکو ته وایي چې بیا وروسته نور چې کوم په دغه کانفرنس کې چې کوم شریکوال دي هغه به موږ یو فردن راولو، هغې سره موږ د خبرې شریکو. ډېره مننه وقاص صاحب. ګرانو کتونکو السلام علیکم. وقاص صاحب تاسو ته پته ده چې موږ په وطن کور کې یو د قومي وطن پارټۍ مشر چې دی آفتاب خان شیرپاو چې هغه ډېر سینیئر پالیټیشن دی، قوم پرست لیډر دی، 2-3 ځله چې دی نو منسټر هم پاتې شوی دی، چیف منسټر هم پاتې شوی دی. هغې دا ضرورت محسوس کړو چې د فاټا د مرجر نه بعد چې کوم امپلیمنټیشن پروسس و چې په هغې باندې موږ بیګام پروګرام کړی دی، موږ ډیډلاین کې چې دی کوشش کړی دی چې بار بار مختلف خلک چې دي هغې راوغواړو، د هغې نه پې رای والو. او بیګاني پروګرام کې زموږ سره صوبایي ترجمان چې کوم و اجمل وزیر صاحب هغې خبره هم کړې وه پرون چې دی بیا وزیر اعظم صاحب په هغې باندې یو میټینګ هم راغوښتی. اوس ډیولپمنټ روان دی، خو په دې ننني دا کوم پروګرام چې دی یا دا ګیدرینګ چې دی د دې خصوصیت دا دی چې په دې کې د هرې طبقې خلک موجود دي. سابقه ایم این ایز دي پکې، دانشوران دي پکې، د چیمبر اف کامرس خلک دي پکې، د بزنس سره ریلیټډ خلک دي، د ټرانسپورټ کې ورسره دانشوران دي پکې، ډاکټران دي پکې، وکیلان دي پکې. نو زما خپل خیال دا دی چې د فاټا د مرجر نه بعد چې کوم صورتحال جوړ شوی نو په ټول پاکستان کې په اول ځل باندې مختلف الخیال خلک چې کوم دي هغې په دې کې شرکت وکړو. بلاشبه چې د دې کریډټ چې د قومي وطن پارټۍ ته آفتاب خان شیرپاو صاحب ته ځي. خو دا کوم اعلامیه چې ده په اعلامیه کې د 3-4 تقریبا 10 تقریبا پوینټس نکات دي، په دې کې دیو دغه سوسروي چې کوم تاسو په تمهید کې وکړه په دې باندې تشویش اظهار کړی دی. مثلا دا چې فاٹا के अवाम के साथ इंतजाम के वक्त जो वादे किए गए थे उनमें आईनी तरामीम वगैरह करने के बाद हुकूमत के इकदाम सुसरवी का शिकार है. तो چې دغه تیز کړی شي کنه عمل پروسس چې کوم دي چې دا سست دی، هغه سست دی. بیا فاٹا کې له مجوز ان اف سی ایوارډ چې هغه 3% چې کوم دي و چې هغه د پریکټیکل یو شیپ ته ولور کړی شي ورته. چې کوم ان اف سی ایوارډ کې 3% د فاٹا سړی فاٹا لپاره هغه پیسې دي ورکړل شي. بالکل. بیا د صوبایي اسمبلی او د بلدیاتي الیکشن چې کوم هغه د مجوزه پلان یې سوه، وزیر اعظم صاحب هغې کې اعلان هم کړی او د پارلیمنټ منډیټو ته هم اصیل دی، ټولو پارټو ته تقریبا اصیل دی، د 2 پارټو نه علاوه هغه چې هغه دې هم زر وکړي. او هغه ډېر ضروري ذکر دی چې په صوبایي اسمبلی کې د پارټا د زړې پارټا چې موږ اوس قبایلي اضلاع ورته وایو د هغې نمایندګان چې کېني زما خپل خیال دا دی چې دغه کوم لږ بدګماني چې پیدا شوې ده یا خلکو چې کومه مایوسي چې پیدا شوې ده په هغې کې به له کمی پکې راشي. او د دې سره چې دی نو د کوټې خبره پکې شوې ده تعلیمي ادارو کې، چې پاټا ډېره پسمانده پاتې شوې ده. نو هغې وایي چې یو سپیشل سټیټس چې کوم دی یا د بلوچستان په شکل باندې یو پیکیج دی ورته ورکړی شي ورته آغاز یې فاټا څنګه بلوچستان لپاره ورکړی شو دغه شان حقوقي آغاز یا ټاسک فورس بعضې ارکان چې کوم دي د هغو په کردار باندې مجوزه یا مبینه کردار چې دی په هغې باندې دغه اظهار شوی دی، د عدم اعتماد اظهار شوی دی. او بیا چې دي کو ستاسو خیالي په خیبر پښتونخوا چې دا نوې کومې علاقې پکې شامل شوي دي، په دې کې بعضې علاقې داسې دي لکه در ادم خیله، بعضې نور ځایونه چې هلته کې ډېر غټې انډسټریز دي، د اسلحه سازۍ انډسټریز دي. نو دوی وایي چې دغه دوی په یو پروسس کې شامل کړي چې دې نه کار ولي کنه هغه څیزونه میزونه پکې هم دي. پکې د قبایلي علاقو کې بیا د صنعتي ډېرې زیاتې علاقې داسې وې چې هلته کې صنعتونه مخکې وو، هغه بیا د ټیرریزم د وجې نه چې کوم صورتحال جوړ شو هغې ډېر زیات متاثر کړل صنعتونه. دوی وایي چې په اعلامیه کې دا ده چې نه صرف دا چې هغه زاړه دې بحال کړی شي بلکې نور انډسټریل زون چې کوم دي هغه دې ورکړی شي چې هغه خلک چې کوم دي هغو ته احساس وشي چې یاره واقعي څه بدلون راغلی دی. د زنانو ذکر پکې خاص کار شوی دی چې یاره په سماجي او سیاسي عمل کې چې دي نو زنانو ته یو رول دی. لیکن دا زما خپل خیال دا دی چې دا یو داسې جامع تجاویز دي یا مطالبات دي چې دا به حکومت ته سپورټ هم ورکړي او پکار ده چې حکومت د دې نوټس هم والي. اکیل صاحب تاسو چې کوم نکات طرف ته اشاره وکړله هغه بالکل په ښه طریقې سره چې کوم موږ وګورو دغه ټول مسایل چې کوم دي د دې احاطه کړي
او په دې باندې عمل کول چې کوم دی نو هغه د وخت ضرورت دی ځکه چې مونږ په دې باندې یو هفته مخکې هم پروګرام ګرانو کتونکو کړی ما وکیل صاحب چې څومره په دې کې خنډ راځي څومره په دې کې obstacles راځي نو دې سره د پی ټي ایم غونډه چې کوم غیر سیاسي کم تحریکونه دي یا کم دغه شان کم ایونټس تشدد پسند عناصر چې موږ ورته وایو خو بیا هغه ته مقابله ویږي ملیټنټس ته بیا مقابله ویږي په دې باندې کېږي موږ سره سکندر خان شیرپا هم موږ سره ګرانو کتونکو موجود دی سکندر خان اکیل صاحب موږ سره سکندر شیرپا صوبایي چیرمین قومي وطن پارټي هغې موږ سره موجود دی نو د دې چونکې دغه نننۍ غونډه چې کومه ده نو دغه ټول کریډټ دې ته ځي او د دې دغه غونډې اهتمام کړی دی مونږ سکندر خان تاسو ته په خیر راغلی وایو السلام علیکم ستاسو راتلو ډېره مننه چې موږ سره په دې کانفرنس کې شریک شوې بنیادي طور باندې نن موږ دا کنسلټیشن په دې راغوښتي وو چې د فاټا دا مسله چې ده دا موږ ګڼو چې دا د ټولو پوښتنو مسله ده او بیا خصوصا دې باندې کافي جدوجهد شوي وو او ډېر مودې پسته دا یو رڼا ښکاره شوې وه چې دا مرجر طرف ته دغه روان شو خو اوس داسې ښکاري چې بعضې عناصر چې دي هغه لګیا دي او په دې کې داسې رکاوټونه اچوي چې دا د یا څه طریقې سره ډیلې کړی شي یا د دې ریورسل خو ګران راته ښکاري خو د هغې هم بعضې خلک شکوکو شبهات پیدا شوي په دغې حوالې سره موږ دا غوښتل چې مختلف مکاتب فکر خلک چې دی هغه نن راغونډ کړو پای کې د میډیا دي د سیاسي خلک دي د اکیډمیا نه خلک دي شاعران ادیبان دي پکې مختلف دغه لیکوال چې دا موږ راغونډ کړو او په دې باندې یو را روان دغه لپاره یو تګلاره چې ده هغه وټاکو او په دې باندې چې کم تشویش دی خلکو کې چې هغه خلکو ته راښکاره کړو په دې کې موږ د خیبر ټي وي ډېر زیات مشکور یو چې تاسو رالی او په دې کې موږ سره شریک شوئ او دا زموږ د اواز چې دی دا به ستاسو په ذریعې ټولو پوښتنو ته رسي به فاټا خلکو ډېر لوی تکلیف تیر کو اول د افغان وار په نتیجه کې او بیا د هغې نه پس د دهشتګردۍ په کم دغه چې کم حالات دلته کې تیر شو زما خیال ډېر کم قومونو په تاریخ کې داسې حالات تیر شوي او دا پکار دی چې دا ریکنسټرکشن د عمل چې دی دا ډېر تیزی سره وشي ځکه چې موږ نه غواړو چې هغه خلک چې د تیر 80 کالو راسې نه چې کوم یو بې قانونه علاقې کې پاتې وو چې هغوی نن دا دغه تپوس وکړي چې بهی دا مرجر چې وشو د دې فایده څه دغه شوه نو دا پکار چې زر ته زره دې طرف ته موږ دغه وکړو بیا بل ورسره دا دغه هم دی چې پکار چې ټول سیاسي قیادت په دې کې خپل یو کردار ادا کړي موږ دې نه مخکې که ګورو چې مرجر کله نو شوی هغه وخت کې ټولې سیاسي پارټو خپل کردار ادا کړو قومي وطن پارټۍ هم خپل کردار ادا کړو او موږ دا ګڼو چې دې وخت سره پکار دی چې سیاسي قیادت را مخکې شي او هغه د خپل د دې مرجر اونرشپ ته واخلي او هغه د مخکې روان کړي دغه زموږ مطالبه د صوبایي حکومت او مرکزي حکومت نه ده چې هغوی د دې اونرشپ ته واخلي چې دا مخکې دا سلسله بوځي مزید ډیلی چې دی نو هغه به نور کمپلیکیشن پیدا کړي پرابلم پیدا کړي او بیا ورسره پکار دا دی چې د دې 70 کالو د 80 کالو ازاله هم وشي اختلفیانو دغه چې کوم خلکو سره زیاتي شوي دي کم دغه شوي بیا د آی ډي پیز په صورت کې چې کوم د هغوی نقصانات شوي دي دا اوسه پورې لا بعضې آی ډي پیز لا موجود دي چې کورونو ته نه تللي چې دا عمل دې تیز کړی شي نو دې طرف ته ضروري ده چې توجه ورکړی شي بدقسمتۍ نه هغه توجه دې ته شته نه زموږ د ملک بعضې داسې نور مسایل دي چې هغې طرف ته زیاته توجه شي او د پښتنو مسایل چې دی هغه همیشه په شا ځي نو دا موږ ځکه دا نن دا کانفرنس هم په دې حوالې سره غوښتلو چې موږ وایو چې دا د فاټا د خلکو چې کوم دا محرومي ده کوم د هغوی احساسات دي چې د هغې ترجماني صحیح طریقې سره د پاکستان خلکو ته ورسوو ډېره مننه ګرانو کتونکو سکندر خان خبرې تاسو واورېدې او هغې دا وویل چې کومه محرومي ده
په فاټ د زړې فاټه یا اوس چې کوم موجوده قبایلي اضلاع دي د خیبر پښتونخوا د دې د خلکو او د وخت ضرورت ته چې د محرومیانې چې کوم احساس کیږي په ګراوند باندې ټیک د محرومیانو خو د کلونو راهسې دي ټول وطن کې محرومي ده خو د 11 کاله خو جنگ تیر کو کنه وارنټر نه بعد وارنټر کې د فاټه زړې فاټه اوس چې کوم د خیبر پښتونخوا یې دغه اضلاع چې کوم دي نو ډېر زیات قربانیان ورکړي نو اوس دغه وخت راغلی دی د دې خبرې چې مرکزی حکومت د علاقو لپاره یو خصوصي ګرانټ ورکړي 3% په NFC کې چې کوم دی د دې ایکسټرا جوړي ته دومره پیسې ورکړي چې کم از کم د قبایلي اضلاعو دغه خلک دا د چې کوم سیټل ایریاز دي یا د پیښور د مردان د چارسدي د ابټاباد دغه خلکو چې کوم لاین دی د ژوند یا غم سټانډرډ دی کم از کم چې د دې برابر راشي. بیګا چې زموږ پروګرام کې ډیډ لاین کې شاه جوګل صاحب کومه خبره کوله چې هغه د دې ټول دغه محرک پاتې شوی دی هغه چې هغه کوم 40 ارب چې کوم به د ډیولپمنټ لپاره او هغه وساري شوي دي کنه او بیا د NFC خو اورل په پاکستان کې NFC چې ډېر ضروری ده ځکه چې د NFC سره د وړو صوبو خاص کر د بلوچستان سن او د خیبر پښتونخوا چې ده د هغې پوره اقتصادي حالات چې کوم وي یا کوم کنډیشنز چې وي هغه په NFC باندې دغه وي دا ډیپینډ وي عقیل صاحب موږ به کوشش کوو چې نور څومره پارټیسپینټس دلته کې راغلي دي هغې سره موږ خبرې وکړو د هغې نظر واخلو دانشوران راغلي دي صحافیان دي او دې سره دغه شان که موږ ګورو سیاسي مشران دي یو شمېر چې کوم پوهان دي چې د هغې نه موږ نظر واخلو. عقیل صاحب دا وخت کې موږ سره د فاټا یوت جرګې 2 ځوانان مشران هغه موږ سره موجود دي ډېر اکټیویسټ دي په دغه فاټا مرجر کې ډېر غټ رول پلی کړی دی د هغې نه موږ پوښتنه کوو چې کم ایفورټس دي کول او کم جدوجهد د یو مقصد دپاره کوو نو اوس دغه مقصد چې ترلاسه شي خو بیا هم اوس دوی آیا مطمئن دي مطمئن نه دي او دوی څه غواړي. السلام علیکم. وعلیکم سلام. ډېره مننه جی. اصل کې د فاټا د انضمام چې کوم آئینی ترمیم وشو دا زموږ منزل نه و زموږ منزل دا ده چې قبایلي علاقې او قبایلي علاقو کې کومه پسماندګي ده او کم حالات خراب دي هغه مونږ بهترۍ طرف له بوځو نو مرجر خو اناونسمنټ وشو خو د هغې نه پس چې کوم خواږه دي د دې مرجر هغه قبایلي عوام ته په صحیح توګه باندې رسول زموږ مقصد دغه دی او مونږ ته لکه 13 شپږو میاشتو نه چې کوم سوستروۍ سره دغه اصلاحات عمل ښکار شوی دی نو د دې د وجې نه مونږ ته ډېر زیات تشویش لاحق و د دې د وجې نه مونږ نن کېناستو غونډه م وکړه چې دغه عمل څنګه تیز کول دی او چې کوم قبایلي ولس ته هغې ته دغه انضمام یا د کوم ریفارمز اصلاحات دي د دې اصل ګټې څنګه ورسول دي نو دا ډېر اوږد عمل دی او دغه عمل د یو ورځې عمل نه دی نو انضمام کېدل زموږ هدف نه و د هغې چې کوم خواږه دي د هغې کوم فوایدې دي د هغې کوم صحیح فروټس دي هغه عام خلکو ته رسول دي هغه زموږ مقصد دی او هغې دپاره مونږ جدوجهد کوو مونږ ټارګېټ لا نه دی حاصل کړی. موږ سره بل هم ملګری دی د فاټا یوت جرګې هغې نه هم موږ نظر اخلو چې دوی څه وایي دوی مطمئن دي دغه پروسس نه او که نه د دې تجاویز څه دي. بل د دغه سره چې دی د وقاص صاحب د تجاویزو سره هم دا وقاص صاحب هغه خلک دی چې دوی په پرامن طریقې سره په یو داسې وخت کې چې په زړه پاټا کې چې کوم دی ریزسټنس شروع شوی او دې خلکو چې کوم دي دوی خلکو له جرګې بوتلي دي د سابق حکمرانان سیاستدانان هغو ته هغه د جرګې مطلب هم دا چې ټولو خلکو ته تللي دي او تاسو یو 2 ورځې مخکې چې دی تاسو دواړه ما کتی هم د ګورنر صاحب سره ملاقات شوی د ګورنر صاحب سره چې تاسو کومې خبرې وکړې تاسو د خپلو تحفظاتو نه خبر کړل او آیا د هغې د خبرو نه تاسو ته څه داسې اندازه ولګېده چې هغه څومره سنجیده دي؟ جی ډېره مننه چې تاسو موږ له ټایم راکړلو او تاسو موږ له وخت راکړلو موږ د ټولو نه مخکې چې د آفتاب خان شیرپا موږ ډېر مشکور یو چې په دې باره کې یو نن یو غونډه ارینج کړله چې زموږ کوم مسایل دي د مرج نه بعد چې هغه ستاسو څه مسایل دي لکه څنګه چې تاسو جی وویله له موږ هغه ورځې 2 ورځې مخکې د ګورنر صاحب سره میلاو شو او موږ کوم تحفظات چې هغه تحفظات دا زه به تاسو ته جی ووایم چې اوس دا موجوده حکومت د محترم عمران خان صاحب هغه چې کله په حکومت کې نو هغه موږ دا وعده کړې وه چې موږ د راتلو که موږ ته چېرته حکومت میلاو شو نو موږ به ستاسو دا مرچ چې کوم دی دا به موږ ډېر زر وکړو او کوم هغه عملي شکل به ورکړو نو موږ چې کله د دوی جي حکومت راغو نو موږ خو دا ډېر امید لرو چې دوی په 100 ډیز پلان کې دا چولې وه خو د بدقسمتۍ نه د دې حکومت راتو سره حالانکه تاسو که وګورئ په تېر شوي حکومت کې سرتاج عزیز صاحب په مشرۍ کې چې کومه کمیټي جوړه شوې وه هغه د قبایلي د ټولو مشرانو سره د سټوډنټانو سره د ټولو سره کنسلټیشن شوی دوی څه وکړو چې دوی جي یو ټاسک فورس کمیټي جوړه کړه چې موږ دا بالکل کلیر و چې دې ضرورت نه و الریډي کنسلټیشن شوی هغه کوم یو ټول چې کوم ټولو یو خبره متفقه دي د رسېدلو چې موږ مرچ کوو اوس چې ګوره مرچ شوی دی موږ چې د مرچ نه بعد چې کوم ګورنر صاحب ته ویل چې اوس ګوره چې پولیس ایکسټنشن دی هغه ورځ باندې چې کوم پولیس تلي مومنت ته بیا جمرود ته تلي د هغې خلاف چې کوم اجیټیشن شوی او خلک راپاڅېدلي نو موږ هغې ته دا په ګوته کړه چې په دې کې
دا هم کېدای شي چې مقامین انتظامیه ملوث وي ځکه چې د کومو خلکو مفادات چې ورسره وابسته دي جی ګوره تاسو پولیس باندې څوک خفه کېږي یا به کریمینلز خفه کېږي یا چې چا دې سره مفادات مو وابسته وي عام سړی په ښار کې زندگی کوي د پولیس نه د گورنر صاحب هغه خو هغه ډیټیلز راغله په اعلامیه کې هم راغله د گورنر صاحب ریاکشن څه په هغې باندې جی گورنر صاحب ویل چې بالکل موږ 95% ټول ریفارمز مرچ شوی دی او موږ به انشاءالله پولیس به موږ ایکسټنډ کېږي خو موږ په دې باندې کنسلټیشن روان دی چې آیا دا د پولیس وردي څنګه پکار ده نو موږ ته اگزامپل د ملکان پیش کوم ګران کار دی چې وردی دپاره چې وردي که هغه په پینټ شرټ کې وي که هغه په کمیز پرتوګ کې وي ایون خاصدار لیویس ته د پولیس اختیارات ورکړل تاسو تجاویز ورکړل جی موږ ته تجاویز هغه موږ ته دا یقین دهاني راکړله چې تاسو مسایل به انشاءالله زر تر زره موږ اډرس کوو او تاسو به دا مسلې به لا هوارو او زر تر زره به دا مرچ په عملي شکل کې تاسو ته مخې ته راوړو صحیح اکیل صاحب موږ سره ګرانو کتونکو دا وخت کې الحاج شاجي ګل افریدی د تحریک مساوات چیرمین او پخوانی ایم ان ای هغې هم دې پروګرام کې شرکت کوي د دې نظر به هم موږ اخلو او دوی سره زموږ پرون هم خبره شوې وه خصوصي پروګرام دوی سره موږ کړی پای کې دې راکړو خو چې نن کوم خصوصي کوم ایونټ دی د دې حوالې سره موږ نظر اخلو السلام علیکم وعلیکم السلام وقاص نن ډېره د موږ دپاره د خوشحالۍ او د زه وایم چې موږ بیا هغه چې کوم د پاره 15 کاله جدوجهد کړی وو موږ او دغو ټولو سیاسي پارټو اول ځل په 2012 کې چې کله سیاسي پارټي ایکټ ایکسټینډ شو فاټې ته د هغې فایده موږ ته دا میلاو شوه مخکې به د هغې نه مخکې چې کوم هلته الیکټډ خلکو وو هغو به سیاسي پارټو ته دا ویل چې ستاسو زموږ سره څه کار نشته ځکه چې ستاسو هلته څه حیثیت نشته خو چې کله سیاسي پارټي ایکټ ایکسټینډ شو نو اوس نن قومي وطن پارټي دا د فاټا په حواله باندې نن دغه غونډه راغوښتې ده او په دې کې د هر مکتبه فکر خلک موجود دي دانشور دي میډیا والا دي او په دې کې سیاسي پارټو والا د ټریډ چیمبر اف کامرس والا یو فاټا یوت جرګې والا دي دا ټول پکې موجود دي نو دا د دغې خبرې نشاندهي ده چې سیاسي پارټۍ او بالخصوص زمونږ د خیبر پښتونخوا صوبه فایده په دې کې ده ځکه قومي وطن پارټي نن دغه غونډه راغوښتې ده چې هغه خپله ذمهواري پوره کوي د سیاسي حوالو سره او ځکه نن دا غونډه راغوښتې ده چې دغه کم شی رستو شوی دی او د رستو کېدلو نقصان دی اول زمونږ صوبې ته بیا زمونږ ملک ته او بیا زمونږ 20 کروڑو عوامو ته ځکه چې دا یو ډېر غټ کار شوی دی دغه کار نه موږ له فایده اخیستل دي هغه که د آئینی طور باندې وي که قانوني طور باندې وي که د ټریډ په حواله باندې وي که د خپلو ګاونډیانو سره د تعلقاتو د ښه کېدلو په حواله باندې وي دا ډېر ضروري دي که په موږ باندې دا تموتونه لګېدل د ګاونډیانو طرف نه یا د ویسټرن کنټري طرف نه چې په پاکستان کې داسې خلک اوسېږي چې هغه د دنیا دپاره او د ګاونډیانو دپاره نقصان دي نو هغې بنیادي وجه هم دغه وه چې هلته نه آئین ایکسټینډ و نه قانون ایکسټینډ و نو ظاهره خبره ده چې موږ سره څه جواب نه و د ملک د حکمرانو سره نو دا یو ډېر غټ کار شوی دی خو افسوس چې کم توقع زمونږ وه او کم مونږ غوښتل او کم حق مونږ ته میلاو شوی و په کار وه چې په هغې باندې تر اوسه پورې څه نه څه عمل درآمد شوی وی چې هغه عوامو په سترګو لیدلی وی چې د دغه انضمام کم فایده وه هغه مونږ ته میلاو شوه بجای دا چې مونږ ته هغه نفسي ایوارډ والا پیسې میلاو شوی وی هغه خو پرېږده چې کوم زمونږ خپل انول ډیولپمنټ فنډ 24 ارب روپۍ و هغه هم دویم قسط پوره کېدلو والا دی او تر اوسه پورې 1 روپۍ مونږ ته نه راکړې نو چې کوم روان کارونه دي هغه چې کوم ان ګوینګ سکیمونه دي هغه هم ودرېدل نو خلکو ته دا میسج لاړو چې دا اصلاحات بجای د فایدې نقصان دي دا د صوبایي حکومت او چې کوم د دغې پارټۍ په وفاقي حکومت ته دغه د کمزوري ګڼې او که دوی یو خپل کریډټ ضایع کړو دا د دوی لپاره یو ډېره غټه موقع وه یو ډېر غټ کریډټ ورته جوړېدو عمران خان که وزیر اعظم شوی دی نو په خیبر پښتونخوا صوبه باندې وزیر اعظم شوی دی ځکه چې د خیبر پښتونخوا صوبې دلته اختیارات ورکړل او حکمراني یې ورکړه نو ظاهره خبره چې بیا په پنجاب هم ورکړه سند هم ورکړه په بلوچستان کې هم سوټونه وګټل نن عمران خان وزیر اعظم هم دی په کار دا وه چې وزیر اعظم د ټولو زیات فوکس په دغه اصلاحاتو باندې ساتلی وی ځکه چې دا یو ډېر غټ کار شوی و پروګرام کې میلمه ښاغلی جمیل مرغوز صاحب څوک چې سیاسي ورکر دی څوک چې صحافي دی او ډېر ښه کالم نګار دی هغې موږ سره موجود دي او دغه ایشو چې کومه ده نو په دې باندې ډېر زیات کار کړی دی السلام علیکم وعلیکم السلام د فاټا ولې د چې کوم دغه ایشوز دي مرجر خو شو انضمام شو
اوس د انضمام نه وروسته بیا خلکو ته دا لاره نه ښکاري چې اوس چېرته لاړ شو څه وکړو هغه خلک هم نه پوهېږي حکومت هم پکې ډیجیټل ستاسو په دې باندې تجزیه څه ده او ستاسو په دې باندې تجاویز څه دي زه ستاسو شکریه ادا کوم او لومړی خبره خو دا ده چې قومي وطن پارټي د پښتنو یو حقیقي نماینده پارټي ده او د پښتنو په مختلفو مسلو باندې مختلف وختونو کې د دانشورانو شاعرانو ادیبانو کانفرنسونه هم کړي دي صحافیان هم کړي دي د فاټا دا مسله داسې عجیبه غوندې مسله ده چې د فاټا خلک همیشه حکومت یا سکیورټي ایجنسو استعمال کړي که د کشمیر په جهاد کې وو که د افغانستان په جهاد کې وو او د هغوی شناخت دا و چې فاټا خلک سمګلران دي اغوا کنندګان دي مخوران ساتي هغوی ته انساني حقوق او د پاکستان آئیني شهري په حیثیت باندې حقوق حاصل نه یو عمل وشو او آئیني طور باندې هغوی د دې صوبې حصه وګرځېده هغه آرټیکل 247 248 ختم کړی شو خو د هغې نه پس بدقسمتي دا ده چې دا موجوده حکومت څنګه نورې وعدې کړې وي د الیکشن نه مخکې خلکو سره او د یو نوي پاکستان وعدې کړې وي د بدلون وعدې کړې وي هغې وعدونه چې څنګه نورو مسلو کې رستو رستو کېږي دغسې د فاټا مسله کې هم رستو رستو کېږي د فاټا د صوبایي اسمبلو د حلقه بندو یا د بلدیاتي انتخاباتو یا د فاټا سیکرټریټ مسله تر اوسه پورې پاتې ده یعنی بیروکراسي مکمله طور باندې چې کوم نه غواړي دغه عمل او دغه عمل هغه ناکامه کول غواړي خپل ایجنټان یې مخکې کړي دي او هغوی بدقسمتۍ ته وګوره چې د فاټا په ځای باندې به باغناران کې او په پیښور کې کانفرنسونه کوي او هغوی د دې مخالفت کوي نو زه دې عمل باندې د حکومت باندې تنقید کوم او دا مطالبه مونږ کوو چې د پښتنو د یووالي لپاره زموږ ایجنډه خو دا ده چې د پښتنو جنوبي پښتونخوا فاټا او زموږ خیبر پښتونخوا دا د درې واړه یو صوبه شي او د قومي په بنیادونو باندې صوبو تشکیل وشي او دوی له مکمل صوبایي خودمختاري ورکړی شي د فاټا د عمل چې کوم دی چې دا څو وروستو ځي دا بدامني پیدا کوي دا خرابې پیدا کوي زمونږ دا کانفرنس چې کوم دی دا هم د دغې مقصد دپاره او دغې ډېرې ښې خبرې وشوې حکمرانانو ته حکومت ته چې دې پیغام ورسوي که نه چې مونږ حکمرانانو تجاویز راته مونږ حکومت ته دا مطالبې کوو چې کومه اعلامیه مونږ جاري کړې ده په هغې کې د NFC واډ خبره ده که فرض کړو د NFC واډ لا وروستي هغه 3% نشي ورکولی نو فوراً د وزیر اعظم د خپل فنډ نه د 100 روپو د سالانه اعلان وکړي چې هغه وعده کړې وه د هغې هغه د فاټا سکرټریټ د ختمولو وعده کړې وه هغه د بلدیاتي الیکشن وعده کړې وه هغه دلته د اکنامک زونز وعده کړې وه CPEC کې د EC ورکولو وعده یې کړې وه دا ټولې وعدې هغه نه پوره کوي او هغه رستو رستو کېږي خصوصا موږ اورو چې ګورنر صاحب پکې هم مداخلت کوي هغه خپل مراد ختمول نه غواړي پولیټیکل ایجنټان زاړه خپل مراد ختمول نه غواړي بیروکراسي خپل مراد ختمول نه غواړي د دې لپاره موږ ټولو سیاسي پارټو ته او ټولو باشعوره خلکو ته دانشورانو ته اپیل کوو چې راپاسي او دا عمل چې کوم دی دا لږ تیز کړي په حکومت باندې پریشر واچوي چې موږ د فاټا دا عمل د خیبر پښتونخوا دا سره انضمام د عمل چې کوم دی دا زر تر زره برابر کړو ډېره مننه موږ سره دا وخت کې علي بیګم الیکشن ته هم ولاړه وه خو د دې نه مخکې سیول سروینټ ریټایر شوې ده بیروکریټ ده او د فاټا سره تعلق ساتي دوی هم په دې نن چې کومه غونډه ده په دې کې راغلي دي د دې نظر موږ اخلو چې دوی دغه ټول پروسس ته په کم نظر باندې ګوري میډم تاسو خو نن خبرې هم وکړلې او ډېرې موږ زبردست خبرې مو وکړلې او ډېرې صفا خبرې مو وکړلې تاسو څه وایئ چې هغه د مرجر هغه پروسس خو مکمل شو اوس څه پکار دي اوس تاسو په خیال باندې چې کم کار کول پکار دي آیا د حکومت یا د خلک چې کوم سټیک هولډرز دي په دې کې سینسیر دي که نه تاسو وایئ چې ګنې هډلز پکې چې یو دغه عمل ناکامول کول غواړي لکه زه به دا وایم چې دغه مرجر فیصله ډیره بنیادي فیصله وه دا 25th امندمنت سره لکه په آئین کې ترمیم وشو او یو فیصله بنیادي واخیستلی شوه چې فاټا به د خیبر پښتونخوا حصه وي او دا یو ښه فیصله وه ولې چې د خیبر پښتونخوا او فاټا د جدای عمل
چې کله پنجاب بیله کړو نو فاټا بفر غونتې یو پټی تنګه پرېښې وه دې کې د خلک ډېر سفر شو دا یو بنیادي عمل و اوس دا بنیادي اصول باندې فیصله شوې ده د دې صرف پروسس پاتې دی او پروسس دپاره کار پکار دی تاسو وایئ چې دا کار به تیزیږي څنګه موږ ته داسې ښکاري چې ګنې د صوبایي حکومت د مرکزي حکومت دلچسپي پکې نشته یو کار به هغه وشو هغه فی سبیل الله وشو یا به ډیفالټ وشو اوس داسې نه ښکارېږي چې یا خو چاته خپل لاره نه معلومه هومورک یې نشته پوهېږي نه وجوهات څه دي موږ ته کار په نظر نه راځي دې کې بنیادي چې یو خرابي وه هغه دا وه چې دغه د انټرم پیریډ څه ټایم باونډ نه و پکار دا ده چې د انټرم ګورمنټ آرډر چې کوم شوی دی دې دپاره څه پیریډ ویل مثلا دا هر یو 2 کاله 3 کاله ولې چې دا عمل خو پیچیده دی دې کې به ډیټیلډ ورکینګ غواړي یو ډیټیلډ ورکینګ پلان تیارون غواړي زه دا وایم لکه زموږ ټول قوم چې کوم دی دا یو بې سوچه روان دی همدغه شان دی مرجر فیصله وشوه او دا سوچ یې نشته چې دا مرجر به امپلیمنټیشن به څنګه کیږي شارټ ټرم لانګ ټرم دا پلان به څنګه جوړو دې کې کوتاهي ده زه خو وایم چې غلط انټینشن به نه وي خو کوتاهي پکې ضرور ده مطلب دا چې کار تیزول غواړي کار داسې کون غواړي چې اوس فاټا کې ګوره ډېرې ډپارټمنټ وایز څه کون پکار دي یو خو برین سټارمنګ وشي چې څه به کون غواړي هغه ټول ایکشن دی په یو ځای چې کله راټول کی بیا هغه تقسیم کی برانچز کې پروسیجر جوړ کی ټایم باونډ پروسیجر چې مثلا ایڈمنسټریشن کې به اوله دا کول غواړي چې د فاټا سیکریټریټ کار به څرنګه د کې پی ګورنمنټ ته حواله کیږي ایجوکیشن او هیلث خو آسان دی ګرانې خبرې پکې ایڈمنسټریشن لا ډپارټمنټ قوانین به جوړېدن غواړي او جوډیشري چې هلته به څرنګې کوټ سیسټم غواړي لکه فاټا کې زه دا وایم چې اوسه پورې هغه کوم ته بندوبست اراضي وایي لینډ سیټلمنټ هغه نه دی شوی سوا د کورم ایجنسۍ نه زه خبره یم چې هلته 1893 نه واخله اوسه پورې باقاعده لینډ سیټلمنټ شوی دی ځمکې پیدایش شوی دی هغوی ته صرف تکلیف دا دی چې شاملات اراضي دي هغه تقسیموي نه که شاملات اراضي تقسیم کی هغه ځمکه به څه پیداوار وکړي اوس د بغیر مالک نه بغیر اونر نه شاملات پراته دي نو داسې چې دا کله هر یو ډپارټمنټ وایز تفصیلی ایکشن پلان جوړ کی او دینا پس بیا هغه شي ته چې کوم ته قانون نشته هغه ته به قانون جوړېدنه غواړي دا یو اټولو د خلکو مطلب چې پروسس میډم وایي چې پروسس دی وګر دی خو دغه سٹارټ خو دی ویلي که نه هغه کې لانګ ټرم شارټ ټرم پلانینګ به کول غواړي کوم کار اوله کوونه دی کوم رستو کوونه دی پکار دا دی چې اوس دی قبایلو ته هغه ښه کارونه اول وړاندې کړي چې کوم دپاره هغوی مرجر دپاره تسلي وشي که نه چې یاره موږ دا فیصله کړې ده نو دا ښه ده بالکل دا قبایل دې په دې خوشحاله شي چې حکومت پاکستان زموږ خیال وساتلو زموږ مرجر وشو مرجر سره موږ ته دا فایدې دي د قبایلو یو آواز بشي د زنانو یو آواز بشي قبایلو کې خو زنانه آواز نه لري هغه څه بولي نه نو دې کې ډېر کار کوونه غواړي تفصیلي کار کوونه ډېره مننه میډم ډېره مننه جی ګرانو کتونکو دا وخت کې موږ سره اسید عالم محسود صاحب دی څوک چې په دغه ټول پروسس کې ډېر زیات ایکټیو پاتې شوی دی او هسې هم چې کله فاټا نه عمر شوی نو هغوی د قبایلي سیمې د ولس چې کوم اواز دی نو هغه په ډېر ښه طریقې سره مخې ته هایلایټ کړی دی او چې کوم چارواکي هغې ته رسولی دی السلام علیکم ډاکټر صاحب وعلیکم السلام جی ډېره مننه ډاکټر صاحب د مرجر معامله حل وشو نن چې کوم پروګرام دی په دې کې
دا ویل کېږي چې ګنې اوس وی آوټ یا وی فارورډ چې کوم پکار دی نو هغه څنګه دی ستاسو دې ته په کوم نظر باندې ګورئ چې څه کول پکار دي حکومت اعلان هو کړي میټینګ هم وشي خو موږ ته په ګراوند باندې کار په نظر نه راځي وجوهات څه دي او ستاسو تجاویز څه دي د ستاسو ډېره مننه جی په دې کې خو د ټول نه اول خو محترم آفتاب شرپو قومي وطن پارټۍ ته مبارکي ورکوم چې دوی دغه ابتدا وکړله دا ډېر اهم کار دی او دا ریاست داسې نه کوي دا به همدا نمونه سیول سوسایټي سیاسي پارټیانې دا به راوچتېږي او دا به کوي رکاوټ چې کوم دی هغه دا دی چې اول خو دغه ریاست د انټرم ریګولیشن په شکل کې د اف سی آر نه بد شی ساتلی و نو خو عدالت لري خو او دا شکر همدغه مطالبه مونږ کوله چې دلته عدالت چې راشي نو کیسه به ښه شي دویمه رکاوټ چې کوم دی هغه د 3% چې ان اف سی اوارډ دی دا تر اوسه پورې نه ورکړی شوی ټول مکه نه ورکوي زموږ صوبه الریډي دغه نه سفر کېږي بالکل نو دغه چې لازمن میلو شي بیا درېیمه دا ده چې په دې کې اوس هم لکه ګورنر شاه فرمان صاحب یا قادري صاحب مولانا صاحب یا پیر صاحب یا بیوروکریټ دا تر اوسه پورې خرنډه نه جوړوي بای چې ته اوس عیني طور باندې وشوه ته اوس څه کوې بیا په دې کې چې کوم د مطالبې دي یا غوښتنې دي چې وی فارورډ طریقه څه پکار ده په هغه کې د ټول نه اول ته عدالت هلته بوځه چې عدالت هلته بوځي او د هغې اپیل چې کوم دی سیشن جج به وي کمشنر به نه دویم دوی ته روزګار ورکړه یعنی پولیس دپاره جوډیشي دپاره برتي کړه بیا دې ته زنانه او تخصصي طور باندې په هر ځای کې موقع ورکړه بیا د په د 3G اوس په 3G فیسیلیټي کفاټه د ورکړه نو څه د توانېږي خو هسې هم پرایویټ موبایل دی علاقو کې موبایل سروس نشته په 21 صدۍ کې که نه بالکل نو دا د چې ته ورکړله نو د هغې د وجې نه بیا د وسایلو چې کوم د دي د لوټمار پرېږده فلحال د لوټمار پرېږده بیا د هغې په حواله سره یو ډیولپمنټل ښه پیکج جوړول دي چې دا څنګه جوړېږي مثلا فاټا چې کومه ده دا قدرتي طور باندې چې په کوم ځای کې ګورګوره کېږي ګورې وي نو هلته د ال او ال کېدی شي دا نمونه د چین سروې ده چې دلته ټي کلټیویشن دپاره آیډیل ده بیا د دې خپل چې کوم سلسلې دي مدنیات دي دا ډېر زیات دي امریکن سروې هم ده بالکل دا لا محدوده دي نو دوی ته به چې صرف د دوی قدرتي وسایل هم ټیک استعمال شو نو د دې قسمت به بدل شي بیا د ایجوکیشن د هیلث دا پلانینګ کله کوو دا وخت کې موږ سره سینر صحافي تجزیه نګار اسماعیل خان صاحب موجود دی د هغې هم په دغه ټول د مرجر نه مخکې په دغه ایشوز باندې ډېر زیات کار کړی دی او په دې د سیمې په ټولو چارو باندې ډېر ژور نظر لري السلام علیکم السلام علیکم جی اسماعیل صاحب نن تاسو په دې غونډه کې وینا هم وکړله او تاسو دغه ټول عمل ته ډېر د نږدې نه کتلي تاسو په ډېر زیات کار هم کړی دی خوشخبري دې ورکړې وه د ډیسیژن چې وشو خوشخبري دې ورکړې وه فاټه مرچ ول مرچ وروسته تاسو ته چې کوم کار کول کم دي نو هغه په نظر باندې راځي کنه تاسو تجزیه پر ټول اورال سچویشن باندې سره متاسفانه خبردار چې مرجر خوش خو د مرجر نه پس چې کم ورک پلان پکارو کم ترتیب سره کم دغه سره چې تک پکارو غنښتري او هغه کې مختلفې فیصلې کول وي زر کولو که د وسایل دپاره د پیسې د خبره کولو د هغې دپاره څه ګامونه پورته کولو که انتظامي څه کارونه وو هغې دپاره څه کار کول پکار وو هغه نشته و د هغې غټې دوه درې غټې وجې دي یو خو دغه ده چې د لیډرشپ ډېر سخت فقدان دی فاټا چې سم وه اوس د ځینې صوبې برخه ده نو پکار دا چې صوبایي حکومت لکه لیډ په دې څیزونو کې اغوستی وي او د دې چې څومره مسلې دي هغه مخې ته حل کړی وي دویمه خبره چې کومه ده هغه دا ده چې مختلف دغه دی پاور سرکلز په دې کې او د هغې د وجې نه دا چې کوم د مرجر چې کوم پلان دی هغه مخې ته ځي نه ګورنر صاحب خپله اتھارټي نه ختمول غواړي حالانکې د آئین د لاندې چې کوم دغه سره څه اختیار هغه اوس ختم دی خو چونکې فاټا سیکریټریټ موجود دی هغه سره انتظامي اختیارات موجود دي او چونکې هلته کې فاټا سیکریټریټ موجود دی نو صوبایي حکومت هلته کې عملداري هغه رنګې نشته دی نو بل خبر دغه ده چې هلته پولیس تلل دي که هغه ته جوډیشري تلل دي که هغه بل خبره دا خو د باد خبرې دي کم کارونه چې د صوبې په اختیار کې دي او د هغې په وجه باندې د چې کوم اوس زموږ قبایلي اضلاع دي هلته کې د خلکو ژوند اسانېدی شي نو په هغې کې څه ممانعت دی هغې کې خو هېڅ پیسه نه لګي لکه ما تاسو ته وختي ما خبر وکړه چې رایټ ټو سروسز چې کوم قانون دی د هغې د لاندې چې کوم د ډومیسایل خبره ده یا د نېشنل د شناختي کارت خبره ده یا د سرټیفیکیټس یا د هر څه دارنګې خبره چې کوم رایټ ټو سروسز لاندې کوم سروسز دي هغې ولې نه کېږي
هلته کې د سکولونو د هسپتالونو کې حاضري یقیني ولې نشي کېدی بایومټریک سیستم په زموږ په صوبه کې دی هلته کې ولې نشي کېدی نو که دا زموږ صرف د صحت د ایجوکیشن یا د نور د ډپارټمنټس د دې که مرجر هغه رنګې شوی چې کم ګورننس سیستم په زموږ په صوبه کې دی که هغه هلته کې وي نو مسله به نه وه اوس غټه خبره چې کومه ده دی چې بلدیاتي انتخابات په کار دي چې بلدیاتي انتخابات خو وشي هغې له به پیسې څوک ورکوي د بلدیاتو د ترقیاتي کارونو دپاره ښه پولیس وي 45,000 15,000 پولیس به برتي کوو هغې له به پیسې څوک ورکوي د جوډیشل سټرکچر د دا ټولې خبرې چې کوم دي د نیشنل فاینانس کمیشن سره تړلي دي د دې دپاره به منډه څوک وي دا خو د پنجاب مسله نه د بلوچستان ده نه د سند ده دا خو زموږ د صوبې مسله ده فاټا یې زموږ ترغاړې کړه د خیبر پښتونخوا زموږ وروڼه دي زموږ برخه ده خو خبره ده هغې دپاره چې دا څومره وسایل پکار دي دا به تا له څوک درکوي نه ته به ورپسې منډه وایې دلته د منډې والو دپاره څوک نشته دلته د خبرې کولو دپاره څوک نشته دی ټاسک فورس جوړ شوی دی هغې په خپله باندې نه پوهېږي چې د کوم ځای نه راشو اوس به د وزیر اعلی په دغه کې چې دی نو بله کمیټې جوړېږي په کمیټې اوس کمیټۍ کې کمیټۍ نه جوړېږي او واقعیتاً څه نه کېږي لکه د چا څه انټرسټ ښکاري نه چې په دې کې دی او د دې د وجې نه خدای دې نه کړي ځکه اوس په دې وخت کې که تاسو وګورئ په اټا کې دې وخت کې یو قانون نشته دی هغه انټرم ریګولیشن لاړو ختم شو 10 ورځې حکومت له ورکړي چې بل قانون وروړی ما ته خو نه ښکاري زه چې څومره خبرې ما اوس پورې دې سره الټرنیټیو اسماعیل صاحب تاسو په دې باندې ډېر کار هم کړی دی دا د فاټا کې خو د وکیوم جوړ شي هلته کې چې دي الریډي د پی ټي ایم په شکل کې یا داسې نور چې دي هغه ملیټنټس موږ داسې نه شو ویلی فوج پروت دی نو ځکه ملیټنټس نشته بعضې واقعیات چې دي په فاټا کې چې دي د شمالي وزیرستان کې په نورو ځایونو کې چې دي شوي هم دي په دې تېرې د روانه میاشت کې تاسو ته داسې ښکاري چې داسې بیک فایر بیا کېدی شي که دوی دا شی سیریس وانغستو ګوره قبایلي چې کوم اضلاع دي دلته کې چې څه قانون او قانون ختم شو اوس تاسو ما ته وایي چې هلته کې به ګورنمنټ هسې یو خبره کوم حکومت د خپل عملدارۍ دپاره څه ایکشن کوي د هغې ایکشن لیګل پروټیکشن چېرته دی د هغې آئیني پروټیکشن چېرته دی لکه که د ډي سی صاحب اوس هلته کېناست که هغه سبا څوک نقص امن کې راټینګوي د قانون د لاندې به راټینګوي تشویشناک صورتحال مطلب دا دی بله خبره غټه تشویشناکه خبره پکې اکیله دا ده چې په فاټا سره پیسې نشته دی وخت کې کومه چې فاټا سیکریټریټ و هلته چې به د پیګانو چې کومې پیسې راغونډولې په هغې کې به د خاصدارو تنخواګانې مې د پټرولینګ دپاره د ګاډو دپاره د پټرولینګ دپاره به مو چې چېرته به څه مسله جوړ شو هغه به اوس هغه شی بند دی هغه پیسې ځي د فاټا سیکریټریټ دغه ته هلته کې اے سی ایس صاحب چې کوم دی نو هغه د ضرورت مطابق پیسې ریلیز کوي تاسو ته زه وایم چې په فاټا کې دې وخت کې مسله اوس دغه ده چې د پټرولو دپاره پیسې نشته دی د ایمونیشن دپاره پیسې نشته دی دا وخت کې دي چې ډېر زر راشي چې کم پټرول پمپونه دي چې کم چاته دي ادایګي کول دي هغې ته دي ادایګیونه کې کېدي شي هغې ول دا خو لکه هغه کوم زوړ سټرکچر چې دی هم د چلېدو نه دی هغه هم لاړو نوې هم رانلو نو اوس خو ماته لکه سیستم ښکاري نه دا خو بلکل د ملکنډ والا حساب کتاب دی چې تاسو اوس د خلکو دا چې بنګه شروع کړي اوس نوې خلک راووتل چې دا داسې نه پټ دغه څیزونه به کېږي چې کلیرټي نه او دا د وفاقي حکومت هم ماته ترجیح نه ښکاري سره د دې چې ټاسک فورسونه په خلکو په زوره په جوړ کړل چې ټاسک فورس جوړ کړي دا ترجیح نه ده دا خو وار فوټینګ باندې شی په کار چې تاسو یو دومره غټه علاقه یو دومره غټه آبادی بغیر د قانون بغیر د دستور بغیر دغه نه لګیا ده ایگزیسټ کوي چې لکه دا ډېره غټه تشویش خبره ده اسماعیل خان صاحب د پولیس هغه ایشو مخې ته راغله پولیس لاړه دوو اضلاعو ته د زړې فاټه هلته خلک یې خلاف راوچت شول نو آیا تاسو خپل باندې خلک پسې راوچت کړی روچت او دا چې وجه سره دا ګوره خبر ته زه کوم زموږ بدقسمتۍ دا دی چې د ناصر خان دراني صاحب آی جي صاحب چې کوم تېر شوی دی هغه د صوبې د پولیس سره چې کوم عمل کړی دی که نه دا خو بلکل نه لکه قابل معافي نه دی دې باره کې خلک کار سوي زه سره باس ته تیار یم غټه خبره دا ده چې تا یو د پولیس یو داسې سټرکچر جوړ کړو چې هغه اوس د چا نه تپوس نه کوي په خپله یې خوښه ده نه هوم ډپارټمنټ خبر دی نه بل دی دی په سیول بیوروکراسي باندې شک کوي هغوی په دې باندې شک کوي ته چې کوم هلته انتظامي هلته خو اوس پولیس نشته نه هلته ډي آی جي شته هلته ډپټي کمشنر ناست دی چې هغه سټیټ ریپرزینټ کوي ټیک شوه که هغه د سیول بیوروکراسي کار څه دی خو لکه سټیټ ریپرزینټ کوي نو چې ته هلته کې ځې ته خو چاته خو به وایې که نه داسې خو نه شي کېدلی دلته نه ته کس روان چې زه دلته کې زه دلته کې څه شی جوړوم چا نه خو به تپوس کوې نو ته د هوم ډپارټمنټ نه تپوس نه کوې ته چاته وایې نه ته نیغ روان شوې ته سره پیسې شته دی نه او دلته کې ته دلته کې پولیس لاین جوړوم زه دلته کې پولیس تانه جوړوم عمل خامخا ریاکشن به کېږي غټه خبردار چې تا سره هلته چې کوم خاصدار دي یا هلته کې لیویز دي د هغې څه مستقبل دی
پکار دا و چې لکه اول فرست ګو کې خو تاسو هغې ابزارب کړئ هغه هم ابزارب کړی د هغې لم انسنټیوز ورکړی هغې چې تاسو ابزارب کړی اټومیټیکلي هغه به ستا پولیسو لوکل خلک دی لوکل خلک پیژني لکه مخکې به چې په تڼک کې سټو لګېدو خو هم دقه رنګې که نه خلک به یې پیژندل د علاقې چې کوم خلک وو ایس ایچ او ته به پته وه چې دا شریف دی دا بدماش دی دا بستبې دی ګرانو کتونکو دا وخت کې موږ سره د قبایلي سیمې یو زنانه ډاکټر سمینا افریدي هغه موږ سره موجود دي هغې نه موږ پوښتنه کوو چې په د فاټا د مرجر نه وروستو آیا دغلته د خلکو په ژوند کې څه مثبت چینج راغلی که نه؟ السلام علیکم. السلام علیکم جی د فاټا حوالې سره لکه فلحال ډېر زیات کنفیوژن دی لکه که موږ ګورو نو وایي چې د خیبر پښتونخوا حصه دم او نم ده او هلته کې چې فاټا سیکریټریټ هم دی او دلته کې چې دی د خیبر پښتونخوا د حکومت لاندې هم ده نو لکه دا دی چې د اختیاراتو حوالې سره لکه یو کلیرټي پکار د کلیرټي نشته دی چې ګینې آخر د څه اختیار چا سره دی نو دا یو ډېر زیات واضحه یو دغه راتلل پکار دي چې ګینې آخر د فاټا حوالې سره اختیارات څه دي زموږ مطالبه دا ده چې د فاټا حوالې سره ټول اختیارات چې دی نو هغه د صوبایي حکومت او د چیف منسټر حوالې سره چې کوم دی نو هغې ته حواله کړی شي چې کوم زموږ صوبایي سیکریټریټ دی هغې سره د فاټا سیکریټریټ چې دی نو دا مزید کنفیوژن کریټ کوي مزید مسلې جوړوي د دې د وجې چې دی نو ډېر زیات تاخیر کېږي په کارونو کې په ترقیاتي منصوبو کې نو مطلب دا یو شی ختمېدل پکار دی بله دا ده چې د زنانو د سیاسي نمایندګۍ دپاره چې دی نو ډېر زیات دغه کوشش کول پکار دی ځکه چې اټ د پرزنټ مونږ ګورو چې هغې نمایندګي په یو ځای کې هم نشته په یو فورم کې هم نشته دی نو دا انشور کول پکار دي چې لګینې زنانو ته نمایندګي میلاو شي هغه بھرپور طریقې سره د دې سیاسي عمل حصه جوړی شي په دا وخت کې موږ سره شهاب الدین خان قبایلي مشر او پخوانی ایم ان ای هغه موجود دی او دغه د فاټا د مرجر وروستو چې کوم صورتحال دی نو په هغې باندې موږ د دې نظر اخلو. شهاب الدین خان السلام علیکم. مننه خوشحاله اوسئ تاسو ډېر مننه. تاسو چې کوم جدوجهد کوو د فاټا مرجر لپاره نو هغه خو هغې مې ونیوله او هغه بالکل کوم کامیاب شو د هغې وروستو ستاسو ته ښکاري چې ګنې هغه کوم مقصد دپاره چې تاسو دغه جدوجهد کوو چې کوم منزل ته تاسو تللی نو هغه څومره لرې دی اوس او د دې دپاره د مزل آیا سخت دی او که نه خلک د دې کې تاسو ته لار کې هډلز اچوي که نه؟ ډېره شکریه جي داسې دی چې زمونږ کوم قانوني او آئیني دغه حق هغه موږ ادا کړی دی او د قومي اسمبلی نه موږ هغه 9 ترامیم چې په کې د فاټا ذکر و د فاټا د حدودو ذکر و د فاټا په کم ځای کې ذکر راتلو د صدر اختیاراتو یا د گورنر اختیاراتو یا دلته چې کوم د فیډرل حکومت سره تړلې شوې څومره خبرې وي هغه آئیني او قانوني طور حل شوي دي زموږ مسلې زموږ باقاعده انضمام شوی دی په دې صوبه کې اوس زموږ چیف ایگزیکټیو د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی دی او هغه د صدر صاحب او دغه د نماینده د گورنر چې هغه به زموږ چیف ایگزیکټیو لاندې به پولیټیکل ایجنټ و د هغه نظام نه موږ الله خلاص کړي خو اوس دا کوم نظام چې و په دې کې زموږ 3 ډیمانډز و چې دا د دې مرجر نه پس تاسو موږ له په ان اف سی کې چې پاکستان د جوړېدو نه پس موږ ته په دې ان اف سی کې یو پیسم د تیرې شوې فاټا ضلعو ته نه ده میلاو شوې لہذا زموږ خو 4.2% کېږي خو اخري زموږ سره اګري په دې کې شو موږ 6% غوښتلې خو دوی زموږ څخه په 3% اګري شو هغه 3% کې زموږ 100 روپۍ جوړېږي د دې 100 روپونه بغیر زموږ د دې اصلاحاتو ټیر بالکل 2 غزه مخکې نشي تللی ځکه چې موږ سوچ وکړو اوس دا دی جوډیشري غواړي 15,000 روپۍ لینډ سیټلمنټ والا غواړي 40,000 روپۍ دغسې پولیس دغسې نور ډپارټمنټس هغې په اربونو روپۍ غواړي اوس دغه که موږ له دا د ان اف سی اجلاس څوک نه راغواړي یا دا ډیلی کېږي یا په دې کې ډیلینګ ټیکټکس کېږي یا دا پیسې نه راکوي دا کم فنډس دي زموږ 3% نو دا د اصلاحاتو ګاډی 2 قدمه مخکې نشي تللی ځکه چې جج هلته نه تللی حالات نشي ټیک کېدلی اوس عجیبه سچویشن دا جوړ شو چې آی جی آر د انټرم پیریډ دپاره جوړ شوی آی جی آر هم های کورټ پکې هغه کو چونکې هغه د انساني حقوقو سره او هغې سره ټس راپورټ لکه اف سی آر بچی هغه هم ختم شو ښه خبره وشوله خو
هلته اوس بالکل ویکیوم دی، نه هغه زوړ نظام شته، نه موجوده نظام تللی، نه جج صاحب شته، او نه هلته د اے سی یا د اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ څخه یا پولیټیکل ایجنټ څخه هغه د عدالتي اختیار شته. نو عجیبه غونته کې سچویشن هلته جوړلی. درېیمه خبره زموږ دا وه چې په تیر جنرال الیکشن کې زموږ لا په صوبه کې سیټونه راکړي، او د هغې وجه دا وه چې نمایندګي پکار، او د هغې وجه دا وه چې دا اوس کوم دې ټاسک فورس جوړوي او فلانی جوړوي او هغه ځای نه یې منې د فیډرل ګورنمنټ نه راځي. نو دلته به زموږ تقریبا 40 ممبران ناست وی، هغه 40 ممبرانو کې به زموږ منسټران هم وی، دلته به د ورکینګ ریلیشنشپ کې اساني وي. دوی هغه هم ونه کړله. الان کې الیکشن کمیشن دا خبره کړې وه آن د ریکارډ دی چې د جنرال الیکشن د تیر جنرال الیکشن نه که حکومت وغواړي نو موږ په 15 ورځې کې دننه په فاټا کې د صوبایي هغه تېرې شوې فاټا کې د صوبایي اسمبلۍ الیکشن قابل یو کولی شو، هغه هم ونه شوه د اوسه پورې. نو ښه خبره دا خو شوې ده، خو تر څو پورې چې دا فاټا سیکریټریټ وي او په دې کې فاټا سیکریټریټ کې دا دومره غټه بیروکراسي ناسته وي، بیا د هغې مفادات شي، بیا د ګورنر یو خپل یو مای باپ دی د انګریزانو د وخت نه، او د هغې یو خپل سټیټس دی. نو که څوک دلته ګورنر شي که اختیار یې نه وي، لکه تاسو ته ما وي اوس دی چیف ایګزیکټیو نه دی، خو بیا هم وایي ګورنر صاحب قبایلي علاقه خبره ولې پکې وکړي، فلاني ځای کې دې وکړي. نو په کار ده چې دا چیف منسټر کولی، په دې کې زموږ کسان ناست وی. نو زما په خیال باندې خبره خو عیني قانوني طور حل شوې ده. موږ غواړو دا چې اوس پریکټیکلي په میدان باندې دا لاګو شي، امپلیمنټ شي، او د هغې امپلیمنټیشن لپاره په کار ده چې دې کار شوی دی. په دې کې څه داسې ډاوټ شک نه دی پاتې شوی چې هغه سړی ریپیټ کړي چېرې په دې ځای کې دا فلانی پوینټ د شک پاتې شوی. ټوله خبره په هغه اصلاحیتي پیکج کې حل ده. اوس په کار ده چې دی لاګو کړي او په میدان باندې دا حکومت صوبایي حکومت هم دی، مرکزي هم د دې دی، په کار ده چې دا سټیټ هوی لاګو کړي. جی ګرانو کتونکو، تاسو زموږ دغه نننۍ خپرونه کې چې کوم مشران راغلي وو، مختلفو شعبو سره تعلق ساته، سیاستدانان، دغه شان وکیلان، دانشوران، صحافیان، ټول د هغې موقف چې کوم هغه تاسو ته نیغ په نیغ باندې ورسېد. اکیل صاحب چې کوم اخیرنۍ اعلامیه ده هغه هم جاري شوې، هغه هم تاسو وویل. آفتاب احمد خان شیرپا هم خپلې خبرې وکړلې، ټولو مشرانو خپلې خبرې وکړلې. ستا په خیال باندې تاسو څومره پر امید دی چې د فاټا د مرجر نه وروسته چې کوم د حالت داسې سټینډ سټیل ته راغلي دي، بیا په مخه نه ځي، نو دا ګاډې به سټارټ شي او دا به خپل منزل مقصود ته ورسي، او په خلکو کې چې کوم محرومي احساس را پیدا کېږي نو د دې خاتمه به وشي؟ بالکل. د آفتاب خان خو ډېرې اهم خبرې وکړې. څنګه چې تاسو خبره وکړه چې یاره دا یو نماینده جرګه وه یا نماینده سیمینار و، د هرې طبقې خلک وو پکې. آفتاب خان وی چې اونرشپ په کار دا ده چې حکومت یې واخلي، او که حکومت دا ډیلینګ ټیکټس استعمالوي یا د هغه خپلې مجبوریانې د سټیټ خپل بعضې دغه وي مجبوریانې، پاکستان ته اقتصادي مسله هم راپېښه ده. 2 پوینټس پکې ما ډېر دغه کړل چې کوم ما ته کلیک شو. یو دا چې آفتاب خان وایي چې کو په دې کې مزید ډیلی کېږي نو موږ به د خیبر پښتونخوا هاوس یا فرنټیر هاوس چې ورته موږ وایو د هغې مخې ته به موږ ګیراو به کوو یا دغه به کوو، د احتجاج به ریکارډ کوو. او دویمه خبره دا ده چې هغې ورته یو ویا وټوم وښو، هغه دا ده چې هغه وایي چې تر څو پورې NFC ایوارډ یا د دې سره ریلیټډ د نور ایشوز د 100 اربو روپو چې کوم د ضرورت دی چې اسماعیل خان صاحب کومه خبره کوله چې دغه سټرکچر یې د خوري خطرناک صورتحال نه، یا شهابالدین خان چې وایي چې یاره یو وکیم دومره پیدا کېږي چې اوس خو هلته کې حکومت شته نه. نو هغې ډېر ښه تجویز ورکړو خاص صاحب، او هغه دا دی چې عمران خان صاحب د وزیر اعظم په حیثیت باندې د NFC یا د هغې د نفاذ نه مخکې هغې د دغه 100 اربه روپۍ چې کوم دي دا د فیډرل ګورنمنټ له طرفه ورکړي، او بیا مزید. او دویمه مطالبه چې هغه ډېره ضروري ده هغې دا ده چې د دغه احساس محرومۍ د ختمېدو لپاره یا د هغه د پبلک د اواز رسېدو لپاره یا د یو برج کولو لپاره د پول لپاره هغې وایي چې څومره ژر چې کېدی شي نو د زاړه پاټه چې کوم ده په هغې کې د هغې له دې په خیبر پښتونخوا اسمبلۍ کې چې د نمایندګي ورکړي. نو په کار دا ده چې حکومت خو زما خپل خیال دی چې حکومت د تېره هفته کې پوره دغه کړي دي، پکې کارونه پکې کړي. عمران خان صاحب چې څنګه په تمهید کې دغه کړې وه، عمران خان صاحب هغه یو میټینګ چې د همدې لپاره چې په کار دا ده چې دا اعلامیه چې کوم ده دا د یو ګایډ لاین ځان ته دغه کړي، او د نننۍ کوم د ګیدرینګ چې شوی دی دا د پوره خیبر پښتونخوا چې کوم دی چې هغه پاټا پکې هم شامل دی، د هغې یو اواز د ډیکلیر کړي. زما خپل خیال دا دی چې د حکومت لپاره هم چې دا به د فایدې خبره به ومي او کرایسس به هم نه جوړېږي. یو جهان مننه. ګرانو کتونکو، زموږ د دې خپرونې وخت سرته ورسېد. انشاءالله که ژوند نو ستاسو په خدمت کې به موږ بیا راځو، تر هغې د الله په امان.